الله الرحمن الرحیم باب بس پن باب باندې خبره شوی دا بابون د کنانو خبر د مبتدا مقدر هاذا باب اوس دا باب چې کوم دی امام بخاری بلا عنوان ذکر کړ دی عنوان نشته دی د دې لپاره فتح الباری لیکي چې دا باب ذکر کا بلا عنوان دا په منظره د فصل د باب اول نه دی او په دې باب کې طریقہ د جهاد ذکر کړي چې مجاهدین چې له جهاد کوي نو طریقہ د جهاد بسی ماشاء الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات کی یو صفت دا چې پیغمبر علیہ السلام نبی الملاحم دی یعنی جهادونو پیغمبر دی اوس دې ګوره ناشنا روایت اول ذکر کړي چې تاسو اسلحه دا او مقابله تراوته خپل اسلحه په بربادای نه مان طاقت بے ضایع نه خرج کړي او طاقت چې کوم دې په ځای به خرج کړي تکه هوایي ډزې شوي په دې هوایي ډزو کې خامخا بارود او کارتوس الوزي کنه ناول ځای کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دي چې کله تاسو د دشمن مقابله تراوځئ ان جو سو پورې تاسو یقین په دې خبره نه چې تاسو غشه دشمن ترسي نو خپل غش مزای کوي کله چې تاسو دشمن ته دمره نږدې شئ چې تاسو 100% یقین پیدا شي چې تاسو د غش دشمن ترسي بس بیا غینه پس غش استعمال ازمخ کې مستعمال څنګه خسته خبره وی حدثني عبد الله ابن محمد الجوفي قال حدثنا ابو احمد الزبيري دا زبيري د حضرت زبير ابن عوام رضی الله تعالی عنہ د نسل نه دی آغا زبير مشهور صحابي دی قاضي حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل دا غسیل الملائکه ده کنه چې jihad دعوت او غسل په واجب شو بیا فرشتو ولا غسل ورکړه واغه صحابي دي د دې لپاره علما چې د عبدالرحمن ابن الغسیل چې کوم دی وې دا هغه نه دی دا بل صاحب دی اسو کو چې دا حق دی خو نسبت جد اعلی ته دی نسبت جد اعلی ته دی لکه اوس برازي یو صحابي دی لکه عمرو العمری عمریم چې کوم د عمر سے ته منسوب دی حالانکه دغه نسو کړ وسو کې راځي دارم بیا غسیل الملائکه دی او دغه حنزله صحابي دی او دغه په احد میدان کې هغه شهید شو او چونکه نه وعده کړو او غسل نو کړي چې غسل پیرادي راوته اعلان jihad واورده ویل چې په غسل کې ځان مشغوله کومه د پیغمبر علی السلام د حکم په اجابت کې تاخير راځي زور منډه کا او تازه وعده کړه زموږ طالبان چې توادی د جمیش په لذي سبقونه مخرب دا کال نه وته کنه ورغه چې د ناوی پرې خود او jihad را او چې کله شهید شو انو ګوري نو هغه نو بس ساتي فرشتو ولا غسل ورکړ والله اکبر حالانکه شهید دی پاره غسل خو نشته معلومات دي چې کړه دی باندې غسل واجب شو سبحان الله عن حمزه ابن ابي اسيد وزبير ابن المنذر ابن ابي اسيد دا دوړونه دي دغه دا حدیث روایت کیږي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ته پیغمبر اسلام ویلو بطور د تعلیم په باب ته jihad کې یوم بدر پر غزوه بدر ازک سبوکم دا ازک سبو چې کوم دینو دا د باب افعال ماضی دا او کاسوبه په معنا د قروبه د خیا اذکرو څو ګړبړې چنده روان دي
ازک سبوکم مازید باب افعالنا او کاسبا بمعنی قروبا ازک سبوکم چسو وقتی نزدی شي دا دشمنان تاسو ته فرموهم بیای اولای واستبقوا نبلکم دا واستبقوا چې دا امر د باب استفعال نه دی امر د باب استفعال نه واستبقوا نبلکم محفوظ ساته ځان څخه بل غشي معنا شو چې غشي اسه مزه کوي بلکې چې دشمن ته نږدې شي نه بیا اولای دې معلومه شو چې فضل خرچي خنه ده فضل خرچي ګوره خنه ده خان ولي سیبا انا پارس کې فضل خرچي خنه ده اوس ته غشولي الکه چالو له غشه خو دشمن دی پار وځه دی تاسو غلط دی وباسي اسی ځای کې او په دشمن کې ولا کنه ها کې د لیندي ټرای په کوي خو بد معلومه یا په ټوپک باندې ټرای کوي د بیا خو خیر دی واسی فضل دځ کوي دام په دې کې داخل دي چې فضل خرچي مکوا زامیر سے توجه کوا لا قال لنا النبي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلامین یوم بدر ازک سبوکم اسمان عقد کله چې قریب شي دا دشمنان تاسو ته یعنی کسروکم فرموهم بیاغله واستبقوا نبلکم اور محفوظ اساته تاسو خپل غشي مزاق کوي علماء کرام صلحاء امت و دراتون کی وقت لولی علامگان و قاضیان و ججانو دیده که مسئله یاد کچداد دا اغا مسامحاتی امام بخاری نه یوزه دام دے اس منگویل چه زک سبوکم دا کسبا نه دے او کسبا بمانزا قاروبا سر دے او دلتا مانا کی زک سبوکم یعنی کسروکم حالانکہ دا کسبو په معنا د کثرت سره په اس لغت کې نشته ترتیب پر استاد دی حاشم ذکر کوي چې ابن حجر وی دا تفسیر د بعض راویانو دی او دا تفسیر د بعض راویان نه دی خو په لغت کې کا سبب معنا د کثرت نشته دی بیا څنګه یو راوی معنا کې ازک سبوکم یعنی کسروکم تاسو کته ما ته اچھی عبارت دی ابن حجر وی چې دا کسب معنا د کثرت سره په اس یو لغت کې جانب ذکر کړي عمدۃ القاری وی چې دا راوینا تصحیف شوی دی لہذا د انسان کتاب کې کله کله ګړبړیشن راځي یو کتاب د باری تعالی دی چاري کې اس ګړبړیشن نشته ترتیب چې د واو او د زبر او د زیر فرق ما نشته د قصې دروغ مشوي شي کنه کله کله وای د قسطنطنی والا خلق حضرت علی سے سخرال او ورته چې څومره دولت او مال او هر څه چې غواړي موږ دل درکو خو قران کې یو ټکی زیات کا فابو ان یضیفوهما قرآن کشتے شپارسمی پارے کی استطعما اہلا فابو ان یضیفوهما فابو پر معنی دی انکار دے نوزی قسطنطنی والے یا انطاکی والے جی تاسو داسو کہے چھ فاتو لکھے معنی چھ فاتو ان یضیفوهما اکیلی والا رالل او د حضرت موسی او د حضرت ملمستیا وکړه ابو په دې دا کتنې چې کې برولي کا اتو ته جوړ شي موږ چې څومره دنیا غواړي درکو دلا واغې دې ته تیار نیم په قران کې تعریف کو پړته یو کتاب د رب العالمین دی چې پای کې اسم مسامحات نشته ده دې لپاره زک سبوکم ایک سروکم دا معنا دراویانو نه خلاف لغت دا د لغت تایید ورته حاصل شي اوس موږ یو معنا کو ما یو شرح کی کتلې دا
او هغه معنا مزیدار خوندور ده چې زک سبو په مانده کثرت سره دی الکه دی یو لخر کثرت او قلت علم معلومیږي چې کله در باندې راپنش اوس کې دوه مثلا د دوره حدیث کې طالبان ډیر دي نو کله پته لګي چې راپنش راغون شي او سبق ده او چې کله راغون ني سو په 10 سو په کمره کې سو باري سو چرته تلی نو کثرت او قلت معلومیږي او نه معلومیږي او چې راپن شي کنه نو تیل پارو زمانہ کوما ازک سبوکم یعنی کا سروکم کله چې دا دشمنان په تاسو باندې دمر نږدې شي چې مزدحمین شي چې راپن شي در باندې ازدحام کی پتا باندې ازدحام ال راضی چې نږدې شي او چې لري کنه کې 2000 کسان دی لکه 2000 کسان دی خضر په ګوندلو کې دی او زر په ازرو کې دی نو تعالی سره جزاک سبوکم چې را پن شي در باندې را غون شي در باندې وی ټول بیا به پرېګې دی نه ٹھیک شو او تاسو چې تاو کو 10 روپے نام راکوم ونی شي کولای جزاک سبوک په مانده سره وشي په مانده کثرت شي او دا کثرت په مانده ازدحام دی چې قرب راشي واستبقوا نبلکم اور خپل غشي چې کوم دی هغه محفوظ وساته فضل خرچ مکه چلو گورا علماء کرام صلحاء امت دے حدیث کی اغا واقعی دا احد تے اشارہ دا تعالی اللہ کریم ما سر میدان احد اوزی اور چالتا ما سر لاری زبد خپو کم بیا خواہ ما سر سو علماء حج دا تلی من چا احد تلاڑو انما ہوتے ما جبل رومات را توخ ہے اور بیا ما اگر نقشہ جو صورت آل عمران ذکر کر ما دل تپو گئے ما ورګه د تاسو پویوما د تاسو پویوما او دا خوندوره خبره ده او شابه خوندا دا مخامخ دیوال دی دا غزوه احد د احد غر دی دا احد غر دی تاسو نوم دې مریض دا مخامخ غر جبل احد دی د عالم سعید پوری دا زی چې دی نو دا اغا مارکا محاذ دی د جنگ زیره اوس دی خواج کوم ځکه د الماره پرته د بالکل د قسم میدان ته ګورخه د الماره چې پرته د تسلوی جمعات جوړیږي د دې په دې منځ کې اوسم د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه مصفن او کافی زیر اگیر دی دا دې خواج کوم منبر د دې خوا چلاړي التکنه نتیجه کې اوسم د کجورو ډالې اونې وغیرہ شته دیغه نو مشرکین راغلو دا ستاسو دا لین چې دی کنه دا پټی چې دی دا مخامخ دیوال دا غر دی احد دی دیوال سره مدینه منوره مسجد نبی صلی الله علیه وسلم شهر مدینه دی درمیان کې دا جبل رومات دی دا لغون اوچت نبی علیہ السلام چې کله ایت پته ولګی چې مشرکین را روان دي پیغمبر اسلام په دی جبل باندې په دی غر باندې 50 صحابه کرام حضرت عبداللہ رضی اللہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی زیر امارت مقرر کړ ورغی ته وی چې الکه هر سوره سره چی چې موږ شکست خرو هم بتا سودا دې نه پرېږدي چې موږ فتح حاصل کړو هم بتا سودا دې نه پرېږدي بار صورت بتا سودا دیکھیے راشی کله کله اجتهادی لغزش کیږي چې الله مهربان عجیب نظام چاول چې صحابه کرام عمله وکړ مشرکین په تخته شو اموال غنیمت نه پاتې کېدل عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ مرګوري وی چې نبی علیہ السلام شاهد دا خبره به طور احتیاط فرمایلی افاق روان دي نو اوس دا مجاهدین خو دوی jihad کی اوستړي شي وي فتح یقیني شو راځي چې دا غنایم راجمه کو چې کله واپس راځي نو موږ مخکې جمع کړي نو دوباره بستو مانتیا او ځان بنستړي کی حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرمائے چې بار سورہ زخو نظمہ مرکز نه پرېږدم ما ته زما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو چې به سورہ سره نه پرېږدای
راشي اجتهادي خبر راشي لكل جود كبوة دکنا ان راشي صحابه کرام چې کوم دی وروره 40 کسان غلاړ ل 10 کسان عبد الله بن جبیر سره پاتې آی وخت چې کوم دی جهاد د مشرکین طرف نه مقابله کې ابو سفیان سے فیصله آی ته پته ولګی د خالد ابن ولید ته پته ولګی دا چې دا مورچا شابه دا مورچا دا خالی شو ان هغه خودي خو کنه دوی چې دا ساله نو په دې مورچا کې 10 کسان عبد الله بن جبیر سره چې پاتې دا شهیدان کړ چې شهیدان کړه دا سلاړ دستنه نه واپس تاسو صحابه خو په دې منځ کې دغه کفار منځ کې صحابه شاته بیا کفار راغلل او صحابه کرام په منځ کې آی لوس د بچاو اسلام نشته استوسیدونا دې میدان په دې لار روان شو مدینه ته او اسعاد وی لکیږي په پلن میدان باندې یو الغار تل استوسیدون ولا تلون لا حد والرسول يدوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تاسوا على ما ولا ما اصابكم اصلها شو آیت اشاره ده آیتم هرش حدیث توکل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرمات يوم احد مقرر کړو پیغمبر علیہ السلام علی الرمات هغه لخر وشتون کو باندې رمات جمع د غامیدا الرامدا چې څنګه د الف لام بکوي چې پښتو سره دغران شي او وشتون کو ته وای نو هغه مجاهدین چې هغه تیرانداز عبد الله ابن جبیر حضرت عبد الله دی امیرو فاصاب منا 70 الله اکبر لای شهیدان کړه دمنا اویا صحابه کرام په دې غزوه احد کې 70 صحابه شهیدان وکانه النبي صلی الله علیه وسلم اصحاب من المشرکین یوم بدر او نبی علیہ السلام او دغه صحابه اصحاب رسول کړو دوی من المشرکین مشرکان ہوتا یوم بدر د غزوه بدر په میدان کې 40 و 170 یعنی 40 و 170 نو معنا 140 څنګه شو 40 و 100 بس جمله خلاص کړه 40 و 140 بس نبی علیہ السلام په غزوه بدر کې 140 د مشرکین نه رسول کړو ورته بس دمره اصحاب رسول کړو هغه څنګه اوس تفصیل کوي چې دا 70 چې کوم دي هغه قیدیان شو او 70 ته مردار کړو اګه تاسو قریبی بدر کې روایت ویلو 40 و 140 اوس تفصیل کوي 70 اسیرا و 70 قتیلا اویاتی قیدیان کرو اور اویاتی وجلو قال ابو سفیان داغ ابو سفیان ابن سحر دے اور دے چونکہ پا غزوہ احد کے دا مشرکینو قائدو دا مشرکینو لیڈرو نو چکلا دے دا میدان اگٹو دے یومن بیوم بدرن دا یوم خبر دے مبتدا مقدر کا هذا یوم بیوم بدر دا اغرز دا چې بدله د بدر دا معنی یو کال مخکې تاسو د بدر کې د موږ نه اویا قیدیان کړو اویا وجلو نن موږ تاسو نه بدله واغستو تاسو اویا کسان موږ ووجل او والحرب سجال او جنگ چې دینو دا په منځره د بوکې دی سجال بوکې ته وایي لکه ګوره مولانا صاحبہ یو فیدی او باغی باندې دو بوکی دي نو مسجد کورونه حق مسجد په دې غانو یو سره بوکا او باسي بلاپانو باسي نو کله یو طرف بوکا کته دي او د بل طرف اوچت راځي کله بل طرف کته دي د بل طرف اوچت راځي او دارنګه معنی دا چې دا جنگ چې په شان د تلوي د بوکی دي کله تاسو ته نو واخلې کله ته موږ واخلو نو پرس کال نمبر تاسو څنګه نمبر زموږ شو مخکې رسو تفصیل روان دی وای
بریدہ دبی بردن ذکر کی چا ابی موسیٰ دی اوراہو زگمان کوم پدی باندی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چدے دا حدیث دا پیغمبر علیہ السلام نے نقل کی مانے داو چ دلتا کی دے سمیتو یا قال خوندے ویلے نو شاگرد زما پہ 100% یقین دے چدا صحابی چکم دے دا پیغمبر اسلام نقل کی قال فرمائے وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وی خیر خواغا دی چلا پراتل کرو پس دا معمولی لغزشن زمنگانا نبی علیہ السلام خوب دی دلونو دا تورا لغوانی کندائی شوا پس شوا بیا مات شوا بیا قتل برابر شوا نو غزوی احد کی رنبیز کیفیت کی معمولی غوانی فتح را لخود لغوانی شکست راگی خودی شکست و شکست وقتی و عارضی وائے بیا چکل پیغمبر اسلام اعلانو کہ چلی عباد اللہ و انا رسول اللہ آغا مرگری بیا واپس را لے بیا واپس را لے اللہ پاک بیا دوبارہ فتح ورکا و ثواب الصدق او ثواب در اشتیا یعنی آغا بدلہ کاملہ الصدق فمان در اشتیا دے خود بین سطور لکل فمان صالح سرا آغا بدلہ کاملہ الذي حغدا عطان اللہ بعد یوم بدر آغا چلا منتا پست بدر نرا کرے وا نمانا سشوا ایک چر فرض محال و بدر کے خود کی زمنگا عارضی کمزورتیا راغلا والکا خود دنیا لحاظ را کمزورتیا وا حقیقت کے حکمالو چلا اجر و ثواب را کرو جی گورا دا واقع ما تحسمہ کی ذکر کرے وا کرچ دا ابو جال دا قتل مسئلہ وا بخاری چونکہ مکرر روایت راوڑی نبی علیہ السلام چرے بدر کی لگا صحابہ دری کسان دلتا ادرے گا تازو دلتا ادرے گا تازو دلتا ادرے گا حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرمائی سو ادری دما نماز سرا افرا دو بچ معاذ ابن افرا اور معاوض ابن افرا دا دوار ما سر والا پچھے دیکھوا میو قتل نمبر آئی لیکن نوجوان دے دیکھوا چیمو قتل لیکن نوجوان دے زکی میں وسوستی رشوا چیر زف محفوظ نے کہ دشمن را باندی چرتا حملہ آور شو زکو ختم زکو دا معشوم دے دیب متختی دا معشوم دیب متختی یار زو خود دو کمزور و کسانو پی منز کے ولاڑے ما نما تخفرزان محفوظ کارنش زو کی خفو ناصابا دی دورونو کی یورور ماتوی چے کاکا یام اتارف ابا جال دی کاکا ابو جال بیجنی مارتے مار سکے ابو جال سے بخار کی نا لگوان ٹیپ تیر شنا بلوی چے کاکا ابو جال بیجنی میں پخلا رکی استاو سسکار دی تان زکا تپوس کوم چی ماوردی چی دا ابو جال نبی علیہ السلام تک کنزلی کئی او دے پیغمبر اسلام لوی دشمن دے ما پزر کی دا عزم کرے دے کہ چر زمان لاس پدی بانے برش کنا نو آگے پوری بتی جدا کی گم چی یا زمر شم یا دے مرتا اللہ اکبر عبدالرحمن ابن عوف سے فرمائے جدا میں واضل آسی پدی زرکی میں جدت دے داشتا اللہ اکبر دیکھو ما شمان حوصلے دیر زیاد قوی دے بچے قتل منو ناصافا آگا پدی محفل کی لاس شاعت کری ستبا گوری لاس شاعت نہ تڑے خواہ دا خبر یاد اکو گورتا طالبان کلا کلا شاعت تڑے دا تو خبری بزمات درس نے یاد ہے خواہ دا پا درس کی نوری نکتی مکتینی خطواگانی وی و دا خصہ اخلاقیات و باس پکی نہیں نو اکثر داخل لاس دو شاعت کی داس دا دا مجرمان ہو نخارا تب اللہ شاعت نہ ہو ٹھیک شوا او دا سی گناہ کئی دا سی با ہم نہ کہ دا گناہ دے خواہ انو پوری نو دا ابو جال اللہ سن دا شاعت کری دی او دے کل یو خواہ گردی کل بل خواہ گردی عبدالرحمن ابن عوف جماعتی علیکان تے میں اغسطاس و مقصود آغا سیدی دا چی بچی آج تپوس کو کنا پوچھا آغا سیدی آغا سیدی خواہ اللہ اکبر
چې قتل مې نو کس صقرین بازونو په شان لا بازان پیژنې منډه کړه او سړی راو ورته زخمی کا خدا سے کله کوم مخې ویل مرګي حاله کا ولا مړ نو سره مخ پکې پاتیو خود ګرځېدو نو سبحان الله آیت اشاره ده واقع ذکر کړي قال عبد الرحمن بن عوف اني لفي الصف يوم بدر زخام خولارم په یو صف کې په غزوه بدر میدان کې اذا التفتو چې کله ما تاسو قتل فایزان یمینی وان یساری فتیان حدیثات سن چې قتل مې زما یو طرف ته یو الکته بل طرف ته بل الکته حدیثات سن نو عمره فکأنی لم آمن بمکانهما گویا کہ محفوظ نوما بمکان ما لوید زید دینا ما سرا ما خپل ځان غیر محفوظ وکړه چې ما شومان دي خود کې چا ډول دباو کړو دی به خو تختی اذ قال یا حد ما سر نصاب ما ته یو د دوی نوې په پټه من صاحبې د خپل مګن یعنی یو تارور نه دی دبر نه خبره پټي الله اکبر او اذ قال لي عاد ما سر من صاحبې وی یو د دوی نه ماته سرن په دې حال کې چې خبره پټون کې من صاحبې د خپل مرګري نه یا می اتر ارنی ابا جال ابو جال قراتو خیا وقلت ما یبنا خیر وار وما تصنو بی تو سر سکه مړه قال دی آت الله ما الله سره وعده کړی دا ان رایته کچر ما دې بدبخت ولید ان اقتله زبدی وجنما او اموت دونه یا به مرشم دی د مرن مخ کی دا مې رب سره وعده کړ یا به دغه نمخ زمرم یا به ختمو او تا تمخیل آجل کنا ایم آجل موتی وقال لی الاخر چاگیتے وقال لی الاخر سر من صاحبی نماتا بل مرگری وی دی حال کی چی خبر پٹا ان کے دبرورنا دیکھ حکمتی کہا تھا روانی تپی جنی جرچی دارور میں ہوا میری سبحان اللہ مثلو پدغ شان قال عبد الرحمن فما سرني اني بين رجلين مكانهما الله الله یا خو چې اول می قتل دوار کې شرانو اما ورته جلم امن یا محفوظ نه و چې کله دې الکان خپل جرأت او شجاعت خود نو حضرت وی فما سرني عبد الرحمن ابن عوف نو زه نوم خوشاله کړي اني بين رجلين زبنوم خوشاله شوي کہ چرے زوی پہ میانس دیو دو کسانو مشرانو مکانو ما پزید دیتو آو او پا پریشانم پوچھوی دا شجاعت و بادری میں واوری دا نماوی یرا دا دو مرگری دا لخدی که دوی پزید پھر غٹ غٹ کسانوی نما برزو سکولا لیکن خبر اخو پا غٹو ندا کنا خبر اخو پا جرأت و بادری سر دا کنا فاشرت لهما الیه دوارو تم اشاره وکړه چې تاسو مطلوب مقصود هغه دی فشد علیه دوارو ورپسې منډه کړه چې منډه کړه مثل الصقرین بشان د دو بازونو صقر پیجنې زه خو نه پیجن ته پیجنې فتح الباری وم جلد اسما وکته او ما باغی باندې کشم راځم چې سبا او طیور کې سلور پرندی دي یو ته صقر وي یو ته شاهین وي یو ته بازین وي یو ته صقل وي صقر یو بازین شاهین دا سوشو دا دریشو آیو بل دی دا سلور پرندی دی چې دا ډیر دیتا سبا و طیور ہوئی عقاب اگه تا عقاب ہوئی سوئی ہوتا عقاب دا سلور سیزه دی ادی تا سبا و طیور ہوئی پا دی طول کلوی بہادر سقر دی اوی دی سقر خصوصیت دا دی چې دی یو سیز پسیشی کنا نو آلی پریگ دی چی حاصلی
او اکثر داخله په دې باندې اخکار کی خصوصا عربو او دا په لکونو باندې خرڅيږي او دا صقر بازنا شاهیننا او د عقابنا اشد او بیا فتح الباری لیکي اول هغه سړی چې چا په دې صقر باندې کار کړو داینم حارث ابن ثور اول من صادا حارث ابن ثور فتح الباری وی او بیا دغه نه پس دا خبره مشهوره شو او خلق بلا صقر نیو باز به نیو او باغی به دا یو خو باز یو شاهین وی یو به خابي وځګنا دا سيزونه دي فشد علی مثل الصقرین حتى ضرباه ترتی چې دوی د ابو جال خ اوه وهما ابناء عفراء او دا دواړه زامن د عفراء ما تمخ کې معاذ او معاوض یا معاوض ابن عمرو ابن جمو هغه ور سره درې او زیات کار پکې عمرو ابن جمو هم کړل دي شو او څکاله دیراله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه نو یو ما وجل دې بل ما وجل دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته توري راتو خای نو تور یو سره وینه زیات یو سره لگاو نبی اسلام صلیب په تور کلا کوما قتل او تاسو ټول ونه وجل دې کم مکوای بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی یاره دې خلکو دې لکانو خراتوي چې من ختم کړي خو یار څوک په خبر راوړي چې هغه څنګه دی عبد الله ابن مسعود ته وی چې زېما چې دې لاړو سره پروتو ولله باندې را مخ تکیو نو په سینا ورته کینا څه کوم سره ګروګه پاتو نه غته فیصله وکړه دا مکه حدیث دې وګد دي او ان شاء الله دا به تاسو یاد کې مطالعه او کې سبا باب شهود الملائکه بدرن کوی دا مریض کله کله لیټ راځي نو زم چې زبا کوشش کوم خو پابندی نه کوم ځکه ذکر اسکار په پیرو مې کنه ان صاحب په زما اسکار او دا به کوم چې کله تاسو